کتونکو ناظرینو د روژې په دوران کې مسواک استعمالول یا ټوت پیسټ استعمالول، نو د دې په هکله باندې مسواک چونکې دا خو راغلی دی د دې په هکله څه خبره نشته، ځکه چې مسواک باندې موږ غاښونه پاکوو او یو خبره شته ورکې چې کله مسواک خوږ وي او ته غاښونه پې پاکوي او بیا هغه خوږوالی د تا په لاړو کې تیر شي، نو دا باندې بیا روژه ماتېږي. او که نه مسواک خوږوالی نه لري، خوند نه لري، نو هغې باندې ته غاښونه پاک کړې او هغه لاړې بیا توکې، نو په دې باندې بیا څه خبره نشته. البته ټوت پیسټ استعمالول د هغې په هکله باندې کتابونو دا خبره کړې، چونکې دا یو جدید مسله ده چې کله ته ټوت پیسټ استعمال کړې نو هغه خوند چې دی او هغه ذایقه دی تا په خوله کې څه وخته پورې وي، او دا هر چاته پته ده ځکه چې هغه خوږوالی لري. نو په دې سره چې خوږوالی په خوله کې پرېږدي او هغه خوږوالی دننه تېرېږي، نو په دې باندې به بالکل روژه ماتېږي. البته چې ته سترګې توروي د روژې په دوران کې، نو سترګې تورېدو باندې هېڅ قسم خبره نشته، د روژې په دوران کې ته سترګې تورولی شي. سر غوړول، ګیره مبارکه غوړول په تیلو باندې یا په مالش باندې، په دې باندې بالکل روژه کې څه فرق نه راځي. عطر استعمالول بالکل په روژه کې جایز دي، عطر استعمالی، هغې استعمالی، نو دا ځینې هغه شیان دي چې د استعمال چې په دې کې هېڅ خبره نشته. الله پاک زموږ تاسو له پې عمل راکړي. انشاءالله وخت په وخت باندې ضروري مسایل به تاسو ته پیش کوو، او د وټساپ په دې نمبر باندې چې په سکرین تاسو ته ښکاري خپل مسایل موږ سره شریکوئ، انشاءالله تاسو ته وخت په وخت باندې جواب ملاوي.